بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أفضل صلواتك. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مخی کلاس کی توحید وزدلتا بنیاد د توحید ذکر کئی عقائدم بیانی شپگم نمبر دے توجہ سے ذہن تاچیلی و تعقیدی دی پکی. اللہ جل جلالہ فرمائی آیا دیو نگوری چی اللہ رزق فراخی لمن یشاء د چا دپاره چې الله غواړي ويقدر او الله جل جلاله په دې باندې قادر دی. ان فی ذلک لآیات بشک په دې کې نښې دي د هغه قوم دپاره یؤمنون چې ایمان لري. د رزق په پراخۍ کې الله څه نښې ښودي؟ یو مسئله دا ده. دویم الله جل جلاله رزق فراخی او دریم نمبر د بعضی خلکو اشکال له داغي جواب ورکوي. اشکال طریقې دا ده چې هغوی د الله جل جلاله د بندګانو د تقسیم په باره کې یو خپل تقسیم کوي. تقسیم په دې ترو باندې کوي د قرآن د فهم نه لرېوالي په وجه. تقسیم طریقې دا ده چې که الله ما ته رزق راکړی وی د دې مالدار په ځای ما به داسې تقسیم کړی وی، ما به داسې کړی. تاسو خپل زموږ په دې پښتنو معاشره کې ګورئ، په دې کې بعضې خلک ما په خپله باندې ذات خود لیدل دي چې هغه وایي که ما ته الله مال راکړه زه به په غریبانو باندې تقسیم کم، بس الله یې ما ته راکوي. نو آیا دا خبره څومره خطرناکه ده، څومره پورې د خطره دی انسان ته ورکوي؟ او آیا دا عقیده د قرآن مطابق ده او که نه ده؟ راشه اوس مسئلې ته. رزق الله جل جلاله فراخی او چې د کم بنده په زړه او په زبان دواړو باندې دا ظاهر شو چې د رزق ورکوونکی الله کریم دی. بیا ګوره چې الله رزق څومره فراخی. زه به مثال درکم. زمونږ په دې معاشره کې داسې خلکو چې پلارانو به زمینداره کوله او په هغه زمینداره به ځان ساتو، ډېرې زیاتې ځمکې وي. هغې پلار ځمکه دې دپاره ساتله چې زما بچی کله راغټ شي هغه د چا محتاج نه. دا د هغه پلار نظریه وه. زما بچی کله راغټ شي هغه په رزق کې چاته محتاج نه دی، دپاره به د خپل اولاد دپاره خپله ځمکه ساتله. کله چې هغه بچي په جوانۍ کې رال، الله ولله د داسې زګین نه د رزق بندوبست وکړه چې هغه پټي هغه بچو نورو خلکو ته په زمیندارو ورکړو. اوس که زموږ د ابا او اجداد عقیده په رب کریم وه نو ټیک ده چې خپل اولاد له پیغمبر وی تاسو څه پرېږدئ، مګر دا خبره خو نه دی کول پکار چې زما بچی به بېکوره شي او د هغې دپاره به موږ مونځ پرېښودو، د هغې دپاره به موږ جګړه کوله، پردۍ ځمکه به م نیوه. هغه زموږ اولاد چې راغټ شو الله وله د داسې زګین نه رزق فراخه کو چې هغه ځمکې نورو خلکو ته په زمیندارو ورکړي. دا زما مشاهده خبره ده، یعنې په سترګو لیدلو خبره ده. او زه دا ویم زما پلار ته الله که سپوره ورکوله نو ما ته غوړه راکړه. ما ته الله هغه نعمتونو مثال زه ویم راکړو چې ای زما پلار ته نه ورکړي. حالانکې که زما د پلار نه تپوس وکړي به دقه خبره کوي چې ما بچو ستاسو دپاره ځان تباه و برباد کړو. نو دا نظریه ذهن کې ساتل چې که زه پلار نیمه زه جمع نه کمه زما بچی به د کم زینه خوري. های 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 نن مسلمان اسلام ته نقصان هم د دې نه دی. پلار جمع کوي الله یې پرېښی دی
بچی خو لخت ده په هغه پلار پسې روان دی. باباجي دنیا ګټي زه به هم دا دنیا ګټم، دین لار ورته نه ښیي. دا وجه ده چې الله بیا هغه نعمتونه د بندګانو نه والي. د رزق فراخي الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې راولي. او د رزق د پراخۍ نه به ته زه مراد دا وویم زمونږ په دې بانډو کې به تاسو ته پته وي کله چې به خیرات و نو سپینې وریجې به یې پخې کړې او سپینه شوروا به یې ورسه وکړه او تمام واته کلو ته به وینا و دیو به راجمع شو هغه به یې خوره. کله به چې واده و نو سپینې وریجې به یې پخې کړې او سپینه شوروا به یې وکړه او دا خلک به ورته راجمع شو خواړه به. دا د نن نه 10 کاله وړاندې خبره زه کوم. نن 10 کاله بعد زمونږ په دور کې بیا چې کله خیرات شو نو وریجې د سپینو نه زیړو ته واوړېدې، فولاو به ورته وایو. وس د فولاو نه بریانۍ ته خبره واوړېده. وس 38 قسمه ډیشونه پخېږي او پراته. نو دا سوچ غلط. پراخه که الله رزق څومره فراخه کو کېدای شي منګ خپل مال د الله په لاره کې د الله په دین باندې په الله والو باندې په مسجدونو باندې په مدرسو باندې په دین باندې په قرآن باندې په کتاب باندې په جهاد باندې من خپل مال ولګو. زمونږ بچو له به اتیا قسمه خوراک الله ورکي. ځکه په 10 کاله کې دومره تبدیلی رااله، خوراکونه دومره بدل شو. پخوانه به چې د سعودي عرب نه یو کس راغی نو صرف فلی به راغسته میلمنو ته. نن چې ته هر کور ته ورشي که د پیښور نه مسافر راغلی ام به تا ته ډرای فروټ مخې ته کیدي. دا الله فراخي راوسته. هغه وخت کې به چې میلمه راغی خلکو به ورته چې ډېر ښه انتظام به ورله وکړه، ایشله به ورته پخه کړه. نن چې میلمه راشي الله څومره فراخي راوستې ده. خلک ورته ډبل لوټۍ، کیک، ګلاب جامن، د چیسه هغه شیزونه کېدي چې د انسان تصور کې 10 کاله وړاندې دا نه وه. نو رزق فراخي دا د خالق کائنات الله جل جلاله فلاس کې او داسې الله بندګانو ته ورکوي چې بنده کله حیران پاتې شي. زه به ته ذات خود دلته یو خبره وکم. منږ ته چې الله کم نعمتونه راکړل دي علماو ته، منږ په معاشره کې هغه خلک د چا چې 10 زره 12 زره 15 او 20 زره تنها ده چې د یو چپلاسي 40 زره او د عالم 15 زره بیا هم الله په دې کې دومره فراخي راوستې چې د انسان تصور یې نه مني. خو بس عقیده را ساتل پکار دي چې ورکړې والا الله دی. زما بچی له به الله زمانه خبره کوي زه ولې په مال باندې خپل الله پریدم. او که دغه خیال زما استادین کې راغی چې زمونږ اولاد ته به الله زمانه خبره کوي، زه الله نه پریدم، زه جماعت مسجد نه پریدم، زه مونځ کاروبار ته نه پریدم چې ډېرې جمع کم. هغه الله دی به ورته ورکوي. بیا ګوره چې ستا اولاد الله څنګه په رزق مړی او څومره ورکوي. ويقدر الله په دې قدرت لري. دا د الله په قدرت کې ده. الله سره دې قدرت وای قدر اندازې ته وای. الله اندازه لګي ګوري هغه بنده ته هغه عمر ورکي. ما دا مسله کول. من یو دکان کې ناستو، یو کس دکاندار ما ته وای ک الله مال د پلان کې عمر مال لاکو زبر د هر غریب مدد وکړه. یو جنې رااله وی زمون که میلمانه دي پاپا می کور نشته او د 50 روپو بیسکټ راکه. دکاندار ولا ورنکړو. ما ورته وی ولې دی ورنکړو؟ و یاره دیو قرض کې سس دی. ما ورته وی تاله چې الله نه درکې هغه اندازه لګول 50 روپۍ قرض خو ستا په اختیار کې چې تا ورکړی وی کنه. هغه میلمه به نن میلمه ته به شرمیږي نن دی تا د هغې حیا ونه ساتله. الله ستا حیا د سره بیا نه ساتي. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله په هغه چا رحم نه کوي څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي. ته به بل بنده رحم وکړه. مثال په طور الله د دنیا نظام داسې برابر کړ دی
چې یو د بل محتاج کړ دی ګوري اندازه لګی نو الله اندازه لګی ته دومره نه مکلف چې څومره د کراچۍ د منډې سیټ ورکوي دومره ته نه مکلف خو 10 روپۍ چې تا ورکړي الله ستا اندازه په دې لګی تا به الله اوچت کي په کروړونو کې به دې کیدي چونکې تا ثبوت الله ته ورکړه چې دې وخت کې زما 10 روپۍ وس کېږي که زما لاک کېده نو بیا لاک ورکوم نو الله وایي ها بنده بالکل تا 10 ورکړي ته 1000 هم ورکولی شي ته لاک هم ورکولی شي نو ما دوکاندار ته ویل صاحب خفه نه شي تاله چې الله نه درکوي داسې ډیموکلیسي دي ستا داسې یو سیټ لم که الله یو 5 روپۍ د شپې کور ته راواچېلې یا به سهار له ټولې په مدرسه کې ورکړي بلکې زمونږ یو مدرسه د بینوریا ټاون دې ته یو سیټ راغی صرف سترګې ښکارېدې او په سترګو یې تورې چشمې ایښودې وې مخ یې ډام کړی و پټ کړی و 3 کروړه روپۍ وی بینوریا ټاون په هغه وخت کې قرضدار و دوی ورته 3 کروړه روپۍ کېښودې په جړا شو مولانا یوسف بینوري رحمت الله علیه ته حضرت تا ما ته حل نشه ویلی حضرت تا اعلان نشه کولی چې زمونږ دینی درسګاه 3 کروړه قرضداري ده مولانا یوسف بینوري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ته څوک یې مخ وښایه او ورته وی چې څوک نیم ما اولادو ما ټول په دنیا کې ولګه ما له د آخرت ګټه ونه شوه زما څه به دا روپۍ پرتي دا به زه په دغې اولاد نورې لګو پرېږده چې خپل الله وګور نو دا سیټ چې څومره مالدار دل الله دومره سینه ورکړي دا تجربه کاره خبره ده بیا ما به د خپله معاشره کې وکتل مالداره خلکو ثبوت چې اکثریت په هغو کې قبر نه وي سپینې جامې یا پاکې جامې ځان پاکول دا قبر نه دی او زمونږ غریب سه 10 روپۍ وشي بیا اسمان په ډزو باندې ولیو هغه لوی خبرې کو چې زمونږ مخې ته فرعون او نمرود هم هېڅ نه شداد زمونږ مخې ته هېڅ هم نو الله دې وکړي چې زمونږ اندازه ټیک ولګي او هر سړی د خپلې اندازې مطابق مال خرج کړي ها ټیک د مالدارو کې هم غلطیان نشته په هغو کې غلطیانې دا دي زه به د خپل استاد مثال ورکړم کله چې په کور کې واده شي پیسې راوالي په دغه شیزونو باندې شیندي په ډیګونو باندې په ډمانو باندې په اجلاګانو باندې دا صراحتاً د الله او د الله د رسول نافرمانی کې لګي نو د داسې کس په اولاد به الله بیا تنګي راولي یا به دا کس خو دنیا کې ښه ډېره وخوري وګټي خو آخرت له به دی څه پرې نه دي الله وایي زه ورکوم رزق وترزق من تشاء بغیر حساب درېمه سپاره کې الله فرمایي زه رزق ورکوم چاته چې غواړم بغیر د حساب او د کتاب یې ورته ورکوم حساب کتاب پکې نه کو ګینې تاسو وګورئ ډمانو ټوله دنیا فحاشي نن د سوشل میډیا په دور کې اسلام ته غټ نقصان چا ورکو ډم ورکو خو که تاسو د ډم د یو ډرامې د یو فاټ چې په یو فلم کې هغه کار کوي د دې تنها تپوس وکړئ نو شاید چې هغه د دنیا یو کاروباري سړی هم نالي نو الله رزق ورکوي که حساب یې کولی خو هغه امام مسجد چې 5 ټیمه د الله مخې ته ودرېږي که د هغه امام مسجد مونځ ونه شو د شاته ټولې جمع مونځ نه کېږي دته به یې ورکولی خو الله په دنیا کې بعضې خلکو ته ورکړي آخرت ته حصه ختمه کړي او بعضې خلکو له الله آخرت ته حصه پرېږدي نو بعضې ارمانونه ارزوګانې به نه کړې ځکه ستاسو مثال 50 روپۍ پرتې دي او ته زما 1 کروړ روپۍ وې ما به د هغه 1 کروړ نه 50 لکه د الله په لار کې ورکړي وي نو که تا کې چېرته د ورکړې ځای وی نو تا به په دې 50 کې 10 ورکړي وي خو الله ته پته ده چې که دته ما 1 کروړ ورکړي دی به بیا دا وایي چې زما څه 10 کروړه وی نو ما به ته 15 کروړه ورکړي وي دا د انسان هسې ارزوګانې الله ته پته ده چې دی نه ورکوي کنې ته په کمه کې ورکړه شروع که زړه غټ که ته ګورې چې الله یې څنګه پراخوي او بیا الله وایي چې په دې کې د مؤمنانو دپاره نښې دي
تاسو نه ګورئ چې الله رزق فراخی چاته چې غواړي په دې قدرت لري او د ایمان والاو د پاره الله وي په دې کې نخې پرتی دي ایمان والاو له په دې کې نخه دا پرته ده چې الرحمن الرحیم کې متویلی الله رحمان رحیم ذات اخرت کې بخپل ټول کامل رحمتونه د مؤمن طرف ته متوجه کی وا مؤمنانو تاسو ګورئ نور خلق خو نه ګوري تاسو خو خپل وګورئ ز په غرونو کې زناور څنګه ساتم سليمان علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام الله ته وی رب تعالی ډیر لوی مملکت او بادشاہي را کړل او حقیقت دی زستا مخلوق لا دعوت کو الله ورته سليمان زما مخلوق له دعوت نشي کول خیر دی الله اجازت راک صرف اجازت الله ورته وی سليمان وک دوم یاشتي مسلسل خوراکونه پخېږي او خوراک څوک پخې پیرې پخې پیرې وګورئ بچایي وا سمجھته مسله رااله جن پیرې لګیا د خوراک پخې پیرې لګیا د خوراک پخې دا بچایي دا چې دیو بادشاہ ننګر خانه پیرې چلے اب سمره لوی بادشاہي دوم یاشتي مسلسل خوراکونه پخېږي دسترخوان خوريږي حضرت سلیمان چې کله خوراکونه تیار کړل الله ته ربا دارا ته وایا اول د دریاب مخلوق ته خوراک ورکم چې کم زمانه فډ او کنا دی بلته الله سلیمان علیہ السلام ته کم یو مخلوق ته اول خوراک ورکي سلیمان ورته ربا کم چې زینه ما غبه روسته کم او کم چې پټ دی هغه را پیدا ک رای ولا زکه دا مخامخ ما تخکاری زب اندازه لګوم پټ چې اول خوراک وکي نو د نور ته بیا خوراک کې خو د شي کمیږي نو زب نور تیارې شروع کم الله ورته وی ټیک ده مې ته حکم وکړو د دریاب نه یو مې راوچت شو او چې څومره خوراکونه فراتو هغه ټولې تیر کړ بیا په دریاب کې غوټه واله بیا راوچت شو او خبرې شروع کړې سليمان خوراک نور س کتابونو کې خو مخ کې مالی دلی او بهرحال د سراته معلومه نه د پوره چې کتاب مستند وکنو و سليمان علیه السلام بالکل حیران شو بیهوش شو چې کله وش کې راغی مېت نورم غوښته سليمان علیه السلام الله ته الله داسې دي اما یې ورته وای سليمان ماته زما رب هر ورځ درې نونې د سراک تا خو مال یو نونې پوره را نکړه یاد ساتي دا زما استا خېټه نه د چیو پیالې چې یو بسکټ سمنګ ډک هغه خالق په دې ټول کائنات کې لګیا دی هر چا ته رزق ورکي په خپل ټیم هر یو ته ورکي په دریاب کې مې ته دومره رزق چې هغه لوی بادشاہ د دنیا چې سليمان د ټولي دنیا بادشاہي کوله هغه نشو ورکولې دیو جنا یاد ساتي رزق ورکول والا الله دی چې کله په تاسو باندې چا رزق بنداو تنګي راوسته الله سوي الا ان ارض الله واسعه خبردار د الله زمکه ډیره فراخه ده ګرځي بل ځکه به در نو د مؤمن ته وای چې تا ته خو پته په خپل باندې په دې کې خو ستاره پر ډیر نخې دي ته ګوره ز په اسمان کې مرغۍ څومره ګرځي دي ته رزق ملاويږي چا چرته اندازه ولګوله میږي ته رزق ملاويږي څومره میږي پس مکه دي اندازه ولګوله چرته الا ان الله على كل شيء قدير بشک زما رب په هر شی باندې قدرت لري راشه حدیث ته پدې دا خو بیل موضوع د زی وزدلته نه بیانومات وکي صرف درې خبري بیان کړ دویم د طلب علم دا یو فریضه ده طلب د علم فریضه ده علم په هر چا باندې اصلول چې حلال حلال وګڼي حرام حرام
مونځ او دس روژه زکات د دې مهم مسایل چې د کومو په سوسایټي معاشره کې ضرورت دی دا په هر مسلمان باندې فرض عین او د سنت و مستحبات و مکمل تکمیل علم کم چې علما کوي دا په هر کلی کې په هر خاندان کې په یو کس فرض کفایي دی یعنی که یو سړی په کلی کې عالم شو په معاشره کې هغه د خلکو مسلې حل کولې د ټولو خلکو ذمه فارغه ده فرض کفایي کفایت کې د ټولو خلکو د طرف نه لکه د تراویح جماعت په کلی کې 10 کسان وکړو 2 کسان ونه کو نو د دې 2 کسانو تراویح سنت مؤکده دي په جماعت څخه فرض کفایي دي د دې لاسو په وجه د دوه بم الله د عذاب نه پامن شي خو چې ټولي پری دي بیا په ټولو باندې الله لعنت دغه شان علم یو کس وکړو په خاندان کلی کې د ټولو ذمہ فارغ شوس ورته دعوت او تبلیغ کوي په دمان لازم دي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علی السلام وای تاسو سز دکړو پتا لازم دي چې تخپل گاونډي ته وخی گاونډي ته کلیوال او خپل گاونډي په دې دین باندې پوهه کې ابي داود شریف کې روایت دی او په گاونډي لازم دي چې هغه راشي او د تکینی د دنه دین واور ونن افسوس دا د کلی د مولانا سوق دین ناور د کلی امام ته سوق نکینی د شپږم کلی امام به په کلی کې امام کړي خپل خاندان کې سوق عالم ته نه کینی چې موږ په دین پوهه کوم په مسله پوهه ستاسو صراط مستقیم روان دي دا صراط مستقیم زما په سلورو کورونه کې هر جمعرات دي خو په دې کې هم زمونږ د خپل کور نشته زمونږ د خاندان کور پکې نشته کمه څه خبرې ده یا رجیدا یو شل کال کې مفتی دا به زمونږ مخې له راځي دغه زمونږ په مخ کې راغټ شوی دا د ټولو شیطان هم قبر په دقه انداز کړ ادا نه ویلی چې زه د الله نه لویم هغه د قویلی چې زه د انسان نه لویم زه د انسان نه غواړم خلک تباہ او برباد شي نو مونږ خو چاته نم د یو نه پیسې اغستی نه د بل نه بس د الله دین دی چې چاره دعوت راکه زمونږ کلی ته راشه زمونږ ځای ته راشه دا کورس پیش کا قرآن درس پیش کا حدیث پیش کا واعظ وکا دفاع د عقایدو وکا دفاع د مسایلو وکا منګ روان شوي چاته نه دی ویلي دومره پیسې به راکې دومره نه تیلو پیسې هم د چانه نه دی غوښتي تلي والته ورته دین بیان کړل خو ما چېرته خپل خاندان کې خپلو خلکو کې دس یو کور ونه لیده چې د وسه پورې ماته ویلي زمونږ د کور ته په هفته کې میاشت کې راځه موږ ته لږ درس کوو حالانکه ما ورته بار بار اورول دي خو حسد او بغض کینه دومره حدودو کې روانه ده چې د الله دین لکه ناستو لټیم نشته زمونږ سره الله دې معافي وکړي ما د فرض کفایي خبره کوله طلب د علم چې ستا په خاندان کې بیا علم شو ستاسو ټولې ذمه په دې فارغه شو او ستاسو فرض دا جوړیږي چې تاسو د هغه اخراجات پوره کړئ د هغه د کور خرچه تاسو چته کوي د هغه ذاتی خرچه تاسو چته کوي هغه ته ښه سپورټ ورکوي ښکلې ګاړې ورته والی څومره خبره به دا د پلان کې خاندان مولوي صاحب دی او د خاندان ورسه دومره همت کې ورسه ولاړ دي چې گاړی ورته اغستې دی د کور خرچه اوچته او دا مولوي صاحب ورته دین دا ډیره بهترینه خبره ده په دې باندې خاندان هم ښه ښکاري زمونږ خاندانونو خو الله دې معافي وکړي هغه بس زمونږ نشته وای ما په خپل خاندان کې موټر سایکل اغسته او سړي په 15,000 وختي قصه ده لګ او په ما باندې په 2 شبان را خرڅ ما ورته سنوي زموږ سترګو کې حیا ده او د هغې د پاسه هم پکې احسانات زبات موږ داسې خلک په دې معاشره کې لیدل دي او چې څومره برېښې رالوال دی دومره راڅه ښېګړه نه ده کړې د 9 لاکھ روپو په کتابونو کې د خاندان د یو سړي پیسه نشته نکاحګانې مې وله تړل دي 10 روپۍ نه دي راکړي چې کله ورکمړی شوی دی اول جواب یې ماته کړلی چې کله خادي دی وایي دی د هغه خوراک نه کوي چې په کم کې ډنګ ډونګي لحاظ او وینا ورته مه کوئ ولیمې دعوت ورته مه ورکوئ اوس به تاسو وایئ چې دی د خپل خاندان نه دا زه ځکه کوم صفا ده د مرګ او د ژوند پته نه لګي او ستاسو دا درس چې دلته کم کیږي تاسو ته آنلاین دی دا ریکارډینګ پې روان دی شاید چې د مرګ نه بعد راوځي کار وکړي ما ته ټول معلوم دي ما ټول معلوم کړل دي
نو تاسو ته زه دا هدایت در کوم. بهرحال زه د چا نه علم، نه زکات علم، نه صدقه علم، نه مې ورته ضرورت شته، هغه الله باندې ما عقیده. خدا مو الله د دې اسباب داسې ایښودي دي، الله د دې بنیاد داسې ایښودی دی چې بندګان د یو بل څه مدد وکړي. الله ګوري ستا خاندان کې عالم دی، ته ورسه څومره مدد کې، څومره کومک ورسه کې، ته ورسه څومره ودرېږي. دا د هر چا فرض دی چې د امامت محتاج خپل عالم جوړ نه کړي چې د دین زده کړی دی زمونږ د خاندان خیر وکړي. او که تاسو دومره د خپل یو خانداني عالم سره ودرېدئ، به بیا خامخا ستاسو بچو ته قرآن د زړه نه ښایي، ستاسو خاندان کې به نورې هیرې جواهرات هم راځي. خو بس افسوس دی. او که چېرته یو خاندان کې عالم نه نو دا ټول خاندان ذمه دار دی. نو انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل طلب العلم فریضة علی کل مسلم، د علم طلب کول فرض دی په هر مسلمان باندې. طلب تب په خپل باندې زی دای نه دی ویلی چې مولوی صاحب به بیانې، نه تب زیو مولوی صاحب ته په زور کینی ما ته بیان وک، تب مفتی صاحب ته په خپل وی چې ما ته بیان کا، ما پوهه کا. طلب د علم ویل چې دا د هر مسلمان فریضه ده. دلته یو عام معنی ده چې چاته یو مسله را پیښه شو دی پکې جاهل په د فرض دی چې د طلب وکي او لاړ شي د عالم او د مفتی نه تپوس وکي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وواضع العلم عند غیر اهله، علم سفرت کول هغه چاته چای اهل نه. یعنی مطلب دا دی چې عالم پسې بزیو د عالم نه به دین زده کې، او عالم ته وایي چې کله تعالی څوک راغی زه درته خیر وصیت کوم. رسول الله فرمایي بیرته واپس ملیږه، علم ورته کوه، قرآن ورته خایا، حدیث ورته خایا، علی باتا ورته خای. دا مو وای چې زه د بخاری عالم شم. او زه فخران دا ویم بعضی علما به بخاری خی، خدا غي نیت به صفانه. ما نه بعضی خلک تاسو کې تر دلایل کم زینه تیارې، زه ورته هم زمانیت الله د رضا لپاره دی. زوړی کی ته قاعده خیم د الله د رضا لپاره، الله یې کامیاب کی. وس پر زما دا نه دا چې زه د بخاری وخیم، ځکه زه بنیاد خیم، قاعده باندې ما ته فخر دی، ما ته په ناظری، ما ته په حفظ باندې. رسول الله فرمایي چې علم د هغه خلکو سفرت کوي مو چې هغه اهل نه. انجینیران دی، تاسو وایي د انجینیر نه علم اوره. ډاکټر دی، دغه کار دی د ستنې والو سره، دغه کار دی د دوای ورکولو سره، ډریپ کولو سره، دغه به دینی مسلې نه اوري. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل قیامت نږدې دی، قیامت دی. صحابی ته پوښتنه کې یا رسول الله کله به راځي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې کله امانت غیر اهل ته ورکړی شي. قرآن حدیث امانت الله فی علماء ته ورکړل دی، او تا انجینیرانو، ډاکټرانو، استادانو ته ورک دی خلکو ته دی ورک په معاشره کې چې هغه په دینی مسلو ریسرچ شروع کړي. قیامت به نږدې، دا قیامت علامه ده. اذا وسد الامر الى غیر اهله، د الله دین دی په ډاکټرانو، انجینیرانو، په دې قسمه خلکو باندې ورخرس کو، قیامت انتظار کو. نو زمان نبی فرمایل علم د هغه چا ذمه ته ورکول چې هغه اهل نه، كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب، لکه د خنزیر په غاړه کې چې هیرې او جواهرات او خار واچ. د خنزیر په غاړه کې چې یو سړی د هیرې او د جواهرات او خار اچي، تاسو چرته خار غوی دی حلال دی دغه په غاړه کې اچوي؟ نه، حالانکه غوی، غوا، میخه د دې په غاړه کې موږ نه اچو. خبره دار چې دا بهتر دی د خنزیر نه. خنزیر نجس العين. خو رسول الله دا دومره سخت جمله دی وجنه فرمایلی چې امت ته پته ولګي چې دین اوري د عالم نه واوره، دین اوري د مفتی نه واوره، دینی مسلې اوري د علماو نه واوره. افسوس
تش د کتاب په مطالعه سو تعلیم نه جوړي. که یو مولوی صاحب د ډاکټرۍ کتاب راوالی او زمونږ په دې دیر کې په تیمرګری په دې هسپتال کې ستاسو نږدې چې کوم د هسپتال دی دا غټو په دې کې ولیکي چې سرجن ډاکټر مفتی عباد الرحمن باچا خیل او خلک راځي تپوس کوي چې تا د کم ځینه سند د ډاکټر اغه زه ورته وایم چې ما کتابونه کتلي څوک به زمانه علاج وکي نه څنګه چې د ډاکټرۍ د پاره مشق لازم دی د ډاکټر شاګردي لازم ده دغه شان د دین د زده کولو د پاره طالب العلم جوړېدل لا پتا فرض دي او هم د عالم نزده کې په عام خلکو پسې به نزي. بیا افسوس دا دی ناظره موږ د عالم نه کو ترجمه موږ د عالم نه کو او بیا وایي موږ پویو ځان د ډاکټر نه نو علم بم د عالم نه کې ترجمه ځان بم په قرآن حدیث د عالم نه پویې. عقیده دریم نمبر د خیالات درجات پزله کې خیال راتلو 15 درجې دي. نمبر 1 ته حاجس د کمی خبرې خیال چې پزله کې استرارن راشي د انسان اختیار نه بس ورته راځي دی ته حاجس وای. دویم خاطر دی پزله کې قصدن خیال راوستو. نمبر 3 حدیث النفس دی چې انسان په شک کی. حدیث النفس د انسان زله په شک کی تردد کیفیت چې زه دا کار وکم یا دا کار ونه کم دی ته حدیث النفس. نمبر 4 ته هم په دې تردد شک راتلو کې یو طرف ته ترجیح ورکول. نمبر 5 عزم یو جانب ته ترجیح ورکول هغې ته طاقت ورکول او که طاقت یې نه نو د هغې نه اوړېدو. د دې حکمونه څه دي؟ نمبر 1 حاجز په زړه کې د انسان اختیار نه یو سوچ ورته یکدم راشي یا په زړه کې یو خیال قصدن راشي قصدن زړه ته راشي د قصد کړی نو راشي. او حدیث النفس په شک په کیفیت کې د شک په کیفیت کې لویدو چې دا کار وکم یا نو په دې باندې نتیجه چې دا مرتب نه ده. لکه بعضی خلک وایي موږ ته وسوسه رااله الله چا پیدا کړل په دې کې د خبرو اجازت نشته دا زره پویدو د پاره الله خالق دی چې چا پیدا که خو خالق نشه. دویندار چې زمونږ د عقل دومره الله پیدا کړل او دنیا د امتحان د ګوري شاید دی په دې خبرو کې شکونه شبهات سوچ پکې زیاتې کنو. د حاجز چې مونږ تراوی غیر اختیاري دی زمونږ په اختیار کې نه دی. داسې وسوسه مونږ تراله خیال راغی اعوذ بالله وګس طرف ته ولاړ تو کې په دې باندې ګناه په انسان نشته چونکه انسان مکلف نه دی او دا ډیره غټه موضوع ده بیا به چرته بیان. هم چې سړی ته راځي یو جانب ته چې انسان ترجیح ورکوي یا یو جانب ته چې انسان ترجیح ورکوي که د نیکۍ او د نیکۍ طرف ته نو ثواب به پې میلاو شي او که د شر او د ګناه طرف ته نو بیا به په ده باندې مؤاخذه نه وي. خو که هغه د شر کار یې وکړو نو ګناهګار دی. څومره ښکلې خبره ده. انسان ته په زړه کې یو خبره رااله چې زه د خپل ګاونډي له یو موټر سایکل الما یا زه د ګاونډي له د وړو بوجۍ راوړم رایم نه وړه الله ورته په دې ما اجر ورکړي. لکه د بني اسرائیلو یو کس په یو کلي روان دی هغه کلي کې ډېر غربت و د په زړه کې ارمان وکړه ربه که تا ما ته مال راکو که تا الله ما ته طاقت را کړی وی داسې ونه ویله چې مال دې راکو بلکې داسې ویل الله که تا چېرته ما ته طاقت را کړی وی ته وغواړې ما ته طاقت راکړي دومره پیسې راکړي زه به دې ټول کلي ته وړه ورکم دې ټولو ته به تې ډوډۍ ورکم. رسول الله وفرمایل صحابه ته په ورځ د قیامت به
دغه کس راوستی شي نو د د نیکو په تله کې به د یو کلي مطابق غنم پراته وي، خوراک به پکې پروت وي. دی به وایي چې ربه ما خو په دنیا کې دومره غنم نه دی صدقه کړي. الله به ورته وایي ته په یو کلي روان وي، ستا په زړه کې داسې ښه خیال راغی چې که الله ما له طاقت را کړی ما به د دې کلي مدد کړی، ما ستا انیت ما ته خوښ راغلی. نو که خیر او نیکی طرف ته د انسان خیال لاړ شي نو الله ورته ثواب په دې ورکوي. دې وجې نه زړه کې نیتونه ښایسته ښایسته صفا صفا کوئ. انما الاعمال بالنیات. او که د شر او د ګناه طرف ته د انسان خیال لاړ شي چې زه د دې ګاونډي دا بیزه وجنم، دا چرګې وجنم، زمونږ کور ته راځي، نو چې څو پورې وجلي نه نو الله په عملنامه کې دا بد نیت نه لیکي. دا د الله رحم دی. 5مه درجه چې موږ عزم ذکر کړی چې یو جانب ته ترجیح انسان ورکی، تقویت ورکی، او که چېرته رکاوټ نه وي نو بیا بنده دغه کار ونه کړي، ستتې واوړي. که د نیکۍ اوس ګورئ، که عزم انسان یو عزم وکړي او ترجیح د خیر او د نیکۍ طرف ته نو بیا هم ثواب الله ورکوي. او که ترجیح د شر او د ګناه طرف ته نو مؤاخذه به پي، ځکه دی ورته تقویت ورکوي، دی دغه جانب طرف ته زور کوي او دی ته اوړي نو نو ثابت شوه چې نیکۍ اراده په دې کې هم او عزم 4 قسم چې کوم ما ذکر کړو دا دوانه برابر دي، یعنی دوانو سب په دوانو باندې به ثوابي. او د ګناه په معامله کې په دوانو کې فرق دی، په هم کې په ګناه مؤاخذه نشته او په عزم کې 5 چې کوم دی په دې کې مؤاخذه ده. دا په سوچ سمجھ سره تاسو به ذهن ته کوز شوي او زما دا درس ځان سولی کوي نو بیا به ان شاء الله پته ولګي. 4 قسم سړي زمون مسائل. نو راشه مسلې ته مکروهات نواقض د اودس. مکروهات د اودس سودي مخکې کې موږ مستحبات پورې خبره کړې، اوس مکروهات. اودس کولو کې به دا څو شیزونه دي د دې نه ځان ساتئ. مکروه هغې ته وایي کره نوتی دی، بد ګڼلی شوی. نو یو مکروه تحریمي، دویم مکروه تنزیهي. تحریمي چې حرامو ته نږدې او تنزیهي چې نږدې حلالو ته خو بهتر دی چې انسان یې ونه کړي. نو نمبر 1 مکروه په اودس کې د دنیایي خبرې کول. زمون خلکو په امتیاز و الناس خبرې کوي. رسول الله با چې کله په پیشاب وړو بولو ناس صحابي ورته سلام وکړو، نبی علیہ السلام جواب ورنکو. ډېر لري تللی چې کله امتیازونه پاسېدو تیمم یې واخو او هغه ته بیا جواب ورکو. په دې دوران کې خبرې نه دي کول پکار، دا مکروه دي د اودس په دوران کې. دویم په تیزه مخ ته اوبه ورشتل، دا مکروه دي په اودس کې. دریم کله چې مخ ینځي په زور باندې سترګې بندول. 4 په اوبو کې کنجوسي کول، لږ استعمالول، ډېر استعمال کوي، ډېر دومره نه چې راحت نه زیات، اسراف هم نه کوي، افراط او تفرید دواړه نه، به ډېر استعمالوي نه ډېرې کم. نمبر چې هر اندام 3 ځل وینځلی شي د سنت مطابق مخکې چې کوم بیان شوی دی په 6 کلاس کې متویل دي. په اوبو کې کنجوسي کول 4 نمبر مکروه دي. 5 نمبر مکروه دا دی چې زیات یو به استعمال کی. تر دې رسول الله فرمایي کې د دریاب په غاړه ناس هم به زیات نه استعمال، نو دومره به استعماله څومره چې پکار راځي. مخکې درس واورئ. 6 او 6 نمبر بغیر د ضرورته د بل نه مدد اغستل، دا مکروه دی او مستحب من دا ویلی چې د بل نه مدد وانلی. که د بل نه دی مدد واغستو ضرورت درته نو د مدد داسې مشروط وي نو مکروه کار دی وکړو. او که وزري نو بیا مدد د بل نه اغستی شي بیا ګناهګار انسان نه دی. د اودس د ماتېدو 3 صورتونه دي. وړې امتیازي، غټ امتیازي، په زګین چې څه شی وځي، خروج من السبیلین دی ته وایي. یا وړې امتیازي غټې وکي، یا اوبه، یا منی، مزي، هوا، ودي،
حیز، نفاس، ینه، استحاضه دا بیماریان په چا راشي اودس ماتي. دویم ینه یا نو د جسم نوزي او بیگی نو اوس په د هغې انزل لازم دي او دس د ده مات شو چې وځي کله. لہذا دا یاد ساتئ که په غوږ کې دننه یا په سترګه کې د سترګې په دننه حصه کې ینه راشي یا نو راشي او په سترګه کې دننه یې بار ته نه ووتی نو په دې اودس نه ماتیږي، ځکه د دې حصو په غسل او اودس کې انزل فرض نه دي. نو چې د کومو حصو په غسل کې اودس کې انزل فرض دي او هغې طرف ته یې نه وبهږي په هغه صورت کې به د ینې او د نو په دې اودس ماتیږي. نمبر دریم الټی کول. د دې مختلف صورتونه دي، په بعضې صورتونو کې اودس ماتیږي او په بعضې کې نو. تفصیل یې داسې دی په الټو کې خوراک، اوبه یا فتې لکه د یو انسان د خولې نه الټی وشي او په ډکه خولې وکړي نو اودس ماتیږي، او که په ډکه خوله باندې نه وي نو اودس نه ماتیږي. دغه شانتې روژه کې هم ده، یو سړي الټی وکړي بیرته تېرې نه کړي روژه نه ماتیږي، او که بیرته تېرې کړي بیا یې روژه ماتیږي. زموږ رمضان کورس شته هغې کې دا مسایل بیان. او د ډکې خولې نه مراد دا دی چې الټی په مشکله څه په خوله کې وي، مشکلات دغه شان الټی بلغم چې د خولې نه وځي نو اودس نه ماتیږي، که کم وځي یا زیات وي، په ډکه خوله وځي یا په ډکه خوله نه اودس نه ماتیږي. الټو کې نری ینه وځي نو بیا اودس ماتیږي، که کمه وتي ینه یا زیاته کار څومره وتي اودس ماتیږي، ځکه ینه په دې اودس ماتیږي. په الټو کې چون ینه چې کومه جمع د ټوکړو په صورتونو کې وځي نو کتی به شي، که په ډکه خوله وي نو اودس به ماتي، او که ډکه خوله نه وي نو اودس به نه مات. څلورم یو سړی پاگل شي او اودس یې مات شي، ځکه دی په خپل اختیار کې نه. پنځم بېهوشه شي، ځکه دی په خپل اختیار کې نه، په دې کې هم اودس ماتیږي. شپږم نشه والا شیز چې د هغې د انسان تله ډال خپل اصلي حالت برقرار نشي او د خولې نه داسې خبرې وځي په دغه حالت کې چې دی اختیار نه لري، په داسې نشه هم ماتیږي. اوس د نسوارو سیګرټو مسله ده، نو که د دې څه د انسان حالت داسې جوړیږي چې جسم یې سست شي، خپل حالت نه بدل شي، دته پته نه لګي، بیا په دې اودس ماتي. که داسې نه نو د دې نه بعد اودس کول اولا او بهتر دي. اووم نمبر ویده کېدل. د دې مختلف صورتونه دي، په بعضې کې اودس ماتیږي، په بعضې کې نه. په خوب باندې په کومو صورتونو کې په خوب اودس ماتیږي؟ که یوه ښځه چرته په جوتو خپو ناسته دیوال ته ډډه واله او جوتو خپو باندې ناسته ده، نو په دې حالت کې د دې اودس ماتیږي. که یوه زنانۍ لاس یې په دیوار ایښودی دی، لاس یې داسې دیوال ته لګولی او سر یې ورته ایښودی دی او هغه شیز ترې لرې کړی شي او دا ولویږي، په دې صورت کې به هم د دې اودس ماتیږي. که زنانه په مسنون طریقه باندې مونځ کوي او د مونځ په هیئت کې ویده شي اودس یې نه ماتیږي. که په ولاړه باندې ویده وي، په رکوع کې ویده وي، په سجده کې ویده وي، په جلسه کې ویده وي، البته که زنانه په سجده کې ویده شي نو په دې باندې اودس ماتیږي. او نور که په ولاړه ویده وي او لویږي نه، نو بیا په دغې باندې اودس نه ماتیږي. رکوع کې ویده شي ونه لویږي نو دې اودس نه ماتیږي. او دغه شان د پیشانی راتلو سم اودس نه ماتیږي. بالغه ښځه
یا بالغ سړی رکوع سجدې والا مونځ کې په دې کې په قهقها وکي بالغ ښځه یا سړی د سجدې والا مونځ کې د بیدارۍ په حالت کې قهقها خندا وکي. سجدې والا مونځ ولې وایو؟ ځکه که جنازه کې وکي ها جدا ده، په هغې کې رکوع سجده نشته. نو 3 صورتونه دي. یو تبسم بغیر د اودس آواز نه مسکرا کېدل. دویم ضحک دی، په داسې آواز خندل چې خواته کسانی آواز واوري. داسې آواز څخه خندل. ضحک چې غاښونه ښکاره شي. ضحک اصل زواحق دی غاښونو ته. تبسم کې صرف تندي کې خندای او ضحک کې د دې غاښونه ښکاره شي. او قهقها په داسې آواز څخه خندل چې خواته کسانی واوري. نو تبسم کدا وکي صرف مسکا وکي نو اودس نه ماتیږي او منظم نه ماتیږي. ضحک چې کله دی وکي نو اودس خو نه ماتیږي، البته منځ مات اوس به بیرته دوباره منځ کوي. قهقها د دې اودس هم مات شي منظم دوانه بکوي. او قهقها سره چې خواته کسانی واوري ښه په دې شیزونو باندې اودس نه ماتیږي. ینا یا نو ورته وي چې د جسم نه وځي او ونه بیږي، صرف اسی ښکاره شي خو بیدلی نه په خپل ځای، بیا اودس نه ماتیږي. خوراک، اوبه، فت، جمع، خون ینا چې دا قیوه کی لیکن په ډاکه خوله نه نو بیا اودس نه ماتیږي. دریم د بلغم الټی که په ډاکه خوله یا په ډاکه خوله نه په دې اودس نه ماتیږي. څلورم خپل شرمګاه ته کلاس ویسي په دې اودس نه ماتیږي. حضرت علی به فرمایل د بعضی خلکو هغه وخت کې مذهب داو چې چا یو سړی خپل ذکر مسح کو نو اودس ماتیږي. علی ویل بیا یې کټ کوي چې دا دومره بد شی دی، دا خو د پوزې په شان دی، پوزې ته په لاس وړو اودس نه ماتیږي. نو که دغه مسح کو په دې اودس نه ماتیږي. که په غوږ کې دانۍ او ماته شي او به بار تر او نوځي په دې اودس نه ماتیږي. او چا وسکو غوخه وخوړه د دې په خوراک اودس نه ماتیږي. البته وزوی لغوي یعنی خولې ته دی وبو واچي. دغه شان د وخ غوخه خوراک سم اودس نه ماتیږي. بعض ویلی ماتیږي، دا ټیک نه ده. د وخ غوخه چا وخوړه اودس نه ماتیږي. اتم ستر کولاوي دو سم اودس نه ماتیږي. نهم یعنی د یو چا ستر کولاو شو پرتغاخت اخلاص شو په دې باندې اودس نه ماتیږي. نهم د شودو د سکونه موږ ورته شوده وایو، خلک ورته فای وي. البته د شودو د سکونه بعد بهتر دا دی چې خوله کنګال کی. دغه شان د عام خوراک نه بعد هم چې مونږ کې خوله دی کنګال کی مسواک اهتمام راشي دوا ته. چونکی اوله کې مونږ د علم د طلب خبره وکړه نو تاسو به علم نافع د الله نه غواړئ. د هغې دپاره به د علم نافع د حصول دپاره به دا دوا کوئ. فترمیزي شریف کې را نقل ده، 2 جلد صفحه نمبر 519 کتاب الدعوات باب العفو والعافیه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال. الا کم علم چې تا ماته ښودل ماته تفیده راکه، ماته د نفع والا علم راکه او زما په علم کې اضافه وکه. زه په هر حال کې د الله جل جلاله تعریف کوم. اول به د خپل علم نه عالم په خپل عمل کوي، د دې دوانه دا راوځي. او نافع علم بغواړي، نافع هغه چې دته نفع ورکوي ضرر نه ورکوي. یو سړی ته الله د فضایل علم ورکړل دی او د ته نفع علی دا هغه د پاره دی. یو سړی ته الله د دلایل علم ورکړل دی دته نفع د دین، ماته د دلایل د علم نه زیاته نفع ده او د دلیل د علم نه نفع عوام تم ډیره زیاته ده. نو د علم درجات دی. الله دې موږ ته ټول علمونه راکړي او الله دې زمونږ
په خپل علم باندې اول عمل جوړ کی چې کله په خپل علم باندې عملی او تی بیا خلکو ته بیانې په خلکو باندې داغي اثر راځي. او ما تاسو ته غالبا ولنو کلاسونو کې ویلیو چې حضرت استاد محترم مولانا محمد الیاس ګومن سے فرمایي فصل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یو مسله تراله نو د هغه عالم نه تاسو وکړه چې هغه په خپل علم باندې عملی. یو سړی په خپل علم عمل نه کوي نو داغه د علم نه فنی. لکه مولانا حضرت امام اعظم ابو حنیفه ته شاګرد راغی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی زسه کار وکم. امام صاحب ورته فرمایل لاړ شي په مسجد کې ودرېږه د خلکو په مخ کې وګده منځونه کوه. دا وګد منځ ولې کوه چې خلک ستا وګد منځ ویني نو به چې د په خپل علم عمل شته خلک به راځي او ستانه به علم زده کوي. نو کم خلک چې علم د عمل فنیت باندې اصیلی دغه علم د تفیده ورکي. مفتی شفیع نور الله مرقده الله زمونږه کابرین داغه قبرونه د نور نه منور کی. هغه مونږ ته داسې انداز مونږ ته داسې لار خوله چې هغه لار ډیره بهتره ده. فرمایي طالبا کته علم په دې طلب وکړه چې زه درسونه وکم زه خلکو ته بیانونه وکم دا ته فایده نه درکې. علم په دې نیت وکړه چې زه په خپل علم عمل وکم او الله راضي کړم. نو د علم اول مقصود څه دی چې ما علم وکړو زه په خپل ځان سم کوم. زمونږ دلته یو جینۍ وه هغه په یو واده کې ګډېده. چا ورته ویلي چې ته خو د مدرسې جینۍ ته ولې ګډېږي؟ نو ورته ویلي چې مدرسه په پلان کې زګین کې ده زه دلته ګډېږم. داسې مدرسه خو نه ده. نو دا داسې قسمه خلک چې د علماو نه خلک متنفره کړو. چا موبایل کې غاني طالبي عوام خلک وګوري فلمونه وی ګوري نو دا خو خلکو خو علماو نه مزله تورش دی وجنه که یو شی علم ترازی یو طالب دا شی ما ولی ذکر کو طالب هغه نه چې هغه فلمونه ډرامې ګوري په خپل علم عمل نه او ځان له دلایل ګوري چوجي. ها یو کمه کوتاه دی چې هر پیغمبر نشي جوړې دی عالم خو کم از کم دومره فکر دی چې په سوسایټي کې کم خلک منګوري منګینو یینی چې زمونږ حالات دزي چې د هغوی دین ته ظلم عایله کیږي او پورا علما مچېړی چې دی به پار قدم په قدم باندې ټیکي او من کار سکو تاسو به هم ځان سم کوي خپل کورونه به هم سم کوي او عالم هغه عالم دی چې داغه په خپل علم عمل دی او د علماو د بدنامۍ نه ځان ساتي چې علما زما د وجې نه بدنام نشي. داسې کارونه کوي چې زما د وجې نه علما بدنام نشي. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سوالات ببل کلاس کی درکم. سات